د ترمذی شریف یو بل حدیث مبارک دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که یو سړی د خپل کور نه بهر ته وځي، د خپل کور نه بهر ته وځي چرته ځي او د دې کلماتو اهتمام کوي، بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله، نو د څلور انعامات الله رب عزت ورکوي. د ټولو نه اول دا چې هدی ته فرشته ورته اعلان کوي، आवाज ورته کوي فرشته که سړی د خپل کور نه وځي او دا کلمات وایي بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله، نو فرشته ورته आवाज کوي هدی تا ته هدایت وکړې شو، وکفیتا او ستا کفایت وکړې شو، ستا د شرور نه حفاظت وکړې شو، او دریم ورته وایي ووقیتا او ته د دشمن د چالونو نه د دشمن د حملو نه ته محفوظ کړی شوې، وتنحى عنه الشیطان او ستانه شیطان لرې کړی شو. و چې کله یو بنده دا کلمات وایي نو شیطان بل شیطان ته وایي چې راځه دلته زموږ نور ځای نشته، ځکه د ځان لپاره هدایت هم وغوښتو، دته کفایت هم ورکړلی شو، د دشمن د چالون نه محفوظ هم شو او شیطان هم د ده نه لرې شو، نو په دې کې زموږ نور وس نه رسي. نو محترم مختصر کلمات دي، د کور نه کله بهر ته وځو بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله ذکر اهتمام